بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. دا سورة إبراهيم آيات اولنی دی. فدی کی د الله له طرف څخه دا حکم دی و نبی علیہ السلام ته و ټول هغه مسلمانانو ته چې هغه د الله پر قرآن ایمان راوړی وي باید چې هغه ځان ته مؤمن مسلمان وایي او دی وی آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله چې زما د الله پر قرآن باندې ایمان دی او ما د الله پر انبیاء و رسول سو رسولان باندې ایمان دی. هغه به دا کوي چې په دا قرآن سره به دی و خلکو ته تبلیغ کوي، نصیحت به کوي. بل داسې کتاب نشته لا ریب کتاب. په هر کتاب کې کفریات شته، شرکیات شته، بدعات شته. د الله د دین اسلام په خلاف فتواوې شته چې کوم کارونه الله حرام کړي دي په هغو کې جایز وي. نو دلته دا وایي چې کتاب دا کتاب چې دی قرآن عظیم چې دی انزلناه موږ نازل کړی دی الیک و تا ته ای نبی علیہ السلام. د څه دپاره دی؟ د چاشتو دپاره دی، د تعویذو دپاره دی، یا د قرآن د دې دپاره دی چې قسمونه په واخه، یا د دې دپاره دی چې په کور کې کښېږده چې خیر په راشي، یا د دې دپاره دی چې ستا پر کور باندې مانده راواوښتي و هغه کې ونیسه، یا د دوو خلکو جنګ دی په هغه مابین کې پیش کړه. نه دې دپاره نه دی راغلی. لتخرج الناس د دې دپاره راغلی دی چې ته په دې سره راوباسې انسانان من الظلمات د تیارو نه. غټه تیاره چې ده کفر دی، او غټه او تیاره چې ده شرک دی، منافقت دی، ظلم. هغه د الله چې کوم حلال و حرام دي هغه ته حلال و حرام نه ویل. الی النور او رڼا ته چې هغه اسلام دی. د پلار حق دی، د مور حق دی، د خور حق دی، د ماینې حق دی، د زوی حق دی، د همسایګانو حقوق دی، د معاشرې حقوق دي. و دې ته راوباسه باذن ربهم او په حکم سره د خپل رب چې کوم د الله له طرفه سره کوم حکم دی چې دا خور ده د دې د دوو خوندو د یوه ورور حصې سره برابرې دي. دا لور دې ورکه په 10 لکه په 6 لکه دا د لور حق دی، دا به پلار پیسې نه خوري. فیصله به د الله په قرآن باندې کېږي. الی صراط العزیز الحمید، د هغې لارې چې هغه ډېره او زبردسته او هغه چې د حمد لایق ده، چې د هغه د ډېرې د خوبۍ والا لار ده چې د الله قرآن باندې فیصلې وشي. د الله په قرآن باندې چې کوم فیصلې راغلي دي باید چې موږ د الله په قرآن باندې فیصلې په هغه باندې وکړو، او د مور حق، د پلار حق، دا ټوله په هغه باندې د الله پر قرآن باندې حل کړو، په هغه باندې موږ فیصلې وکړو. غلا یو تیاره ده، غیبت یو تیاره ده، او د خور حق نه ورکول دا توره شپه ده. نو دا ټولې چې دي باید چې موږ د الله پر قرآن باندې پیش کړو او د هغه خپل حقوق ورکړو.
او بله مسله دا ده چې په هغه د قیامت په ورځ باندې به الله فیصله وکړي شیطان به ماته ولاړي شیطان که هغه اصلي شیطان وي یا دا ستا کم خواهشات چې دي یا ستا مور و پلار چې دي یا ستا د کلي مولا چې دی یا پیر چې دی دا ټوله به ولاړي نو وقال الشیطان وبوایي شیطان لما قضی الامر کله چې وشي فیصله د ټولو کارو ان الله بشک الله چې دی وعدکم د دې سره وعده کړې وه وعد الحق وعده په رښتیا سره ووعدتکم ما چې د دې سره کومه وعده کړې وه فاخلفتکم زه اوس د هغې په خلاف باندې ما خلاف وکړو وما کان لي او نو ما لره علیکم پر تاسو باندې من سلطان یو زور ما خو په تا زور نه و لګولی چې ته دا د اسکات غوټه وکړه ته دا تعویضونه وکړه یا ته دا فتوا وباسه ما په تا په زور نه ویلي چې انبیا په قبرونو کې او ژوندي دي ما په تا زور به نه و لګولی چې ته دا تعویضونه ته جایز ووایه یا د لمانځه بعد کې دا کوم دعاګانې دي یا د خور حق دی یا د مور حق دی ما تا ته کله دا ویلي ما پر تا زور نه و لګولی الا خو بیا دومره قدر زور مې و پر تا باندې ان دعوتکم چې ما به راوبللې